زما نوم ګل نواز دی. زه د ریګي سره د ملازو چوکۍ سره دې خوا لار سره هلته ولاړم، پلار له پیسې ورکولې او شا طرف د پولیس ګاډی ودرېدو. एकदम ماته یې سیټ ته را مخکې شو، راوړېدو او بېرته یې سیټ ته ودرېږي که نه. ما ورته ویل سر جي زه خو سیټ ته ولاړ یم، سیټ ته ولاړم بس एकदम راباندې راباندې کړه. دا وویل چې په دې ځای ووالم او شاته یو پولیس چې دغه کس ورسره عام پولیس هغه هم ښایي څو سپېړې ووالم. بیا ورته ما موبایل له سمېدل په دې موبایل پلار مو ته ویل وي معذوره دی یاره خیر دی مې ووایي پرېږدي څه خو ورته ویل نه دي او د هغې باوجود مې ما له سپېړ راکړلو. زه معذور یم په خپل باندې. او بیا چې کوم دی موبایل مې روسم ریکارډ مې کول مې دا ور عمران خان ستا د پولیس دومره ظلم ما سره کوي، تاسو تپوس نه کوئ. او بیا چې کوم دی بس هغې بیا راکوس موبایل مې رانه واستوي والم یورم او تاسو دومره ظلم څوک کوي. زما د خیر پښتونخوا دا د ریګي انسټیټیوټ چې کوم دی ارشد خان هغه زما د حکومت ته دا غواړي چې زما تپوس وکړي د ډاکټر نعیم د آی جي چې کوم دی ډي جي چې دې باندې ایکشن والي او دې ظالم ته سزا ورکړي او داسې سزا ورنه کړي چې لکه ښه ډېر سزا ورکړي چې بیا کوم غریب رشکې وایي سره داسې نه کوي. او دا نه وي چې دا روژه دا غریبانان دي له خو نه یېرېږي نه ظالمانه خلک دي. او زه خو معذور یم، زه به څه بدماشي دا سره وکړم.